أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ یونس آیت نمبر 90، 91 اور 92 مطالعہ مجنن انشاءاللہ کو. پرون د درس اختتام یوې خبرې باندې شوی هغه دا وه چې موسی علیه السلام تذکره او موسی علیه السلام ته دا یایي نصیحت کیږي الله تعالی طرف نه چې فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. د وروستو د آیات دغې حصې باندې لږ غوندې موږ داسې تیزۍ سره تېر شوي د وخت طولت وجې نه دې کې بنیادي طور باندې موسی علیه السلام ته دا هدایت دی چې فاستقیما یعنی ته قائم و دائم مستقبل دعوت جاری ساته. دا معاملات سوي حقیقت داوی چې ډېر خلک د الله د نظام نه او د الله د سنت نه ناواقف وي. هغوی ظاهر ګوري او د ظاهر بنیاد باندې چې کله دی وګوري چې د باطل او د حق یو کشمکش ته یو طرف ته هغه قوتونه دي چې هغوی خپل اغراض دي، خپل غرضونه دي، دنیا مفاد پرستی دي، ورکې دنیا پرستی ده. یو طرف ته هغه قوتونه دي، بل طرف ته یو قوت ته چې هغه اواز ډېر کمزوری ده و هغه لګیا د خپل کشمکش کې دا خلکو ته هم خپله خبره رسوي چې یاره د ما ملګرتیا وکوي ځکه چې د حق دپاره به ته خلکو ته سې خلک به ته ملګرتیا کوي. نبی محترم صلی الله علیه وسلم غار حرا نه رکوز و او په خلکو مجموع کې ګرځېدو و خلکو ته دا اپیل کولو چې د ما ملګرتیا وکوي. نو په هغې کې هم موږ وروستو درس کې یو نوجوان طبقه وه چې هغو ملګرتیا وکړه او هغو د تاریخ پوره ثبت کو د ټول د نظام چې هغه یې تل پټ کو او بل نظام خو اگر چې هغې کې ټیم ولګېدو 23 سال یو جدوجهد او په مکه چې فتح کېدله نو دې سره تقریبا داسې وایي چې 20 سال بعد هغه نظام چې هغه غالب و یو جدوجهد یو قربانۍ وي. نو دغه وجې نه چې کله خلک وګوري چې یاره دا خو نشي کومه بدای همیشه ګورې دی دا کوشش کوي خو دو ته د دو ملګرتیا څوک نه کوي لوی چې باطل قوت طاقتور ده بیا دی دا فیصله وکړي چې یاره بس الله ته دغه منظوره ده. نه صرف دا فیصله وکړي بلکې عملا هم د الله باندې دا الزام ولګي چې بس الله دغه غواړي لهذا موږ ورسره یو بس او بس چند عبادات چند ذکر و اذکار باندې دی رضي شي او هغه جدوجهد چې دي هغه پرېږدي نه د هغه ملګرتیا کوي او یا پرېږدي که خپله ورکوي نو بیا هغه ناامیده شي. دا هغه شی ده چې موسی علیه السلام ته دلته هدایت کې فاستقیمه خپل دعوت جاری ساته. دا ما خبره الله څه چې ما موسی ته هم یلی و موسی علیه السلام ته اوس نبی محترم صلی الله علیه وسلم یو نمونه پیش کوي چې داسې نه ده تاسو نن کامیابي 10-11 سال تاسو یایي چې یاره هېڅ نه وشو څه دې وکړو مړی څو کسان خو تا ملګري دي دا خبرې به کېدې که نه څو چا منله خو بلال ده در سره که نه دا خو غلامو او پلنکای د صهیب دی د خو خاندان نشته داسې بل ده لہذا د پلنکای د خو کمزوري خلک دي تا کمزوري خلک یې تا ملګرتیا کوي نور خو تاسو څوک شته نه دي. دلته الله تعالی هغه خبره کیږي چې ما موسی علیه السلام ته دا هم ویلي فاستقیمه چې
استقامت سره خپل جدوجهد جری ساته. تمام دغه مخالفتونه به وي، دغه غلبه به وي د دی، دغه تکلیفونه به وي، خو د دې مقابلې کې به ته ولاړ وي او خپل جدوجهد به جری ساتې. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. او د هغو خلکو ملګرتیا چې علم نه لري، هی دا علم نه لري چې د الله سنت څه شی ده او د الله نظام څنګه چلیږي. لہذا دا خبره وپده که اوس یې چې وجاوز نبی بني اسرائیل، اوس یو کفي وقفه ده. موسی علیه السلام یو ډېر جدوجهد وکړ، تېرې ته آخر کار یو خلک یې تیار کو بني اسرائیل قوم ته. ہوش راغلو بنی اسرائیل قوم تیار کو کافی تعداد میں، گرچہ کی یا ډېرې کمزوري وي، کمزوري به بات کې څرګند شي، مګر دې باندې خطرونو اتفاق شو چېرې د فرعون ظلم نه مجوزو، فرعون موږ سره زیاتای کوي. وجاوزنا، لیکن دغه بنیاد باندې موسی علیه السلام د خپل قوم تیار کو، یوه ورځ مقرره کا، یوه شپه مقرره کا، او په هغې شپې یا په ورځې باندې د علاقې نه ووتلو دی. خفي اوت وجاوزنا ببني اسرائیل البحر. الله چې دغه سبا بني اسرائیل چې دی هغه صحرای نه بحر سینه نه مو هغه گزار کو، سمندر باندې مو ویستلو. څنګه ووتو هغه موږ ته اکثر پته هم ده چې الله تعالی موسی علیه السلام په ذریعې سره موسی علیه السلام ته ویلي چې همسا ووایه. د چې همسا وویلو زبردسته لار په هغې کې جوړه شوه، دواړه طرف ته سمندر د غرونو غوندې ودرېدلو، وچکه کړه لار وه، وچکه کړه، یعنې وچه وه، داسې نه وه چې چا پښې پکې ډوبېدې. بني اسرائیل ما هغه تیر کو، فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا. دلته کې فرعون ته چې پته ولګي چې د قوت فرعون خپل لا او لشکر سره هغې پسې راغلو. نو دلته لای چې دغه لیارې باندې چې کله بني اسرائیل ووتو، موسی علیه السلام ووتو، فرعون راورسېدو. فرعون ولیده چې دا خو لیار ده، وچه لیار ده. اوس عقل خو کار نه کوي که نه، عقل دغه کې دته حیرانګي پکار وه. که دغه ځای کې هم دا ولاړ وی او د رجوع شوی الله ته، نو الله تعالی به دغه موقع دته کېدی شي دلته ویر کړي وی. مګر دا د ظلم او د زیاتۍ په بنیاد باندې چې زه ظلم کوم، دوی سره زیاتي کوم، هغې لارې ته یې چلانګ ولګولو، هغې لارې باندې روان شو. فاتبعهم فرعون و جنودو بغیا و عدوا. لہذا د ظلم او د زیاتۍ په مقصد سره فرعون هم ورپسې شو. چې کله دا ورپسې شو حتی اذا ادرکه الغرق. اوس ډېر بیان دلته پرې شو، بس چې څنګه دا مانځ ته ویراغلو، الله تعالی حکم یې ورکړو اوبو ته چې اوس میلاو شئ. هغه ټیم حکم و دی الله چې ودرئ، دلته ورته ویلي چې میلاو شئ. نو دلته الله چې حتی اذا ادرکه الغرق، کله چې فرعون غرق کېدلو په دغه اوبو کې، دغه اوبه میلاو شئ، او ده ولیدلو چې زه اوس غرق کېږم. قال آمنتو، ویلو چې زه ایمان راوړم، ما ومنله انه لا اله، چې تا نه سوا الله نه سوا بل خدای نشته ده، یعنی الله حقیقت میں الله ده. الا الذي بل نشته الا الذي آمنت به بنو اسرائیل. او زه ایمان راوړم صرف یو خدای باندې، او هغه خدای باندې چې کومو باندې بني اسرائیل ایمان راوړی ده، کوم باندې بني اسرائیل ایمان راوړی ده، چې ما ایمان راوړو. وانا من المسلمین، او زه فرمان بردارو کیم، یعنی زه خپل ځان وقف کوم، زه فرد دا الفاظ د غرق کېدنو په ټیم کې. اوس جواب ورته چې الان آیا اوس ایمان راوړې؟ دا ایمان تا اوسلو چې تا هغه ورستو ښه تېره شوي وه که نه، یو ځای کې تېره شوي مثال چې دو باندې هغه ټیم کې چې دی عذاب علیم وګوري او په خپلو سترګو یې وګوري، دی ته د ایمان توفیق نشي میلاو. او دلته دا خبره ویلې کېږي په ده مقصد چې ګوره تاسو سره اوسه ټیم د کفار مکه ته یایي، یا موجوده هر زمانې چې قرآن تلاوت کوي هغو ته ټولو ته یایي چې د کم فساد کې تاسو مجبور یایي، کم یو غلط نظام طبیعي د دې خلاف اوچت شئ، دې نه مخکې چې تاسو باندې عذاب راشي. نو لہذا د چې کله فرعون دا ویلو الان، نو فرعون جواب ورته میلاو شو چې اوس ته ایمان راوړې، وقد عصیت قبل، دا نه مخکې خو تا ظلم زیاتی کولو، دا نه مخکې خو د نفرمني کوله، دا نه مخکې حکم عدلي دی کوله، وکنت من المفسدین، او ته فساد ولی کې فساد څه شي دی؟ هر هغه کار، هر هغه نظام، هر هغه حرکت چې هغه د دین اسلام په مطابق نه وي هغه فساد ده. خپل ځان ته وګوره، خپل معاشرې ته وګوره، خپل نظام ته وګوره چې د دین اسلام نظام نشته ده، هر طرف ته یو فساد ده، هر لحاظ سره فساد ده.
ظلم دا زیاتای دا ګوري دلته یې مړه کړو هغه ځای یې مړه کړو دا یې مړه کړو دا یې مړه کړو دا وشو ډکې وشوې زو دا تمام شیونه نجایز بې ګناه مړه شللو دا ټول شیونه څه شي دا د فساد دي وکنت من المفسدین ورته او د دې سر ته څوک دي دې سر ته هغه نظام راکوالی دي چې هغوی دغه نظام مسلط کړی د ویلې چې د نظام کې چې چا لاس کې اقتدار ده هغوی ته فایدې دي دغسې فرعون هم دا و فرعون دا نظام ځکه نه منلو د موسی علیه السلام خبره ځکه نه منله چې د هغه ته مسله وه پوه یو چې دغه نظام ما ماتحت کوي لہذا زه ماتحت نه شه کېدی هغه دنیا پرستی وه خپل اقتدار پرستی وه اختیار پرستی وه دغه شای نن هم په دغو خلکو یا د دغه نظام رکوالو کې چې کم نظام نه پریشان ده هر انسان مهنګايي نه پریشان ده بدامنۍ نه پریشان ده بېروزګارۍ نه پریشان ده مهنګايي نه پریشان ده ظلم و زیاتای هر لحاظ سره بې انصاف نشته ده دا تمام شیونه دلته کې الله تعالی دایري چې دا د فساد نه ډک دي کله چې دا نظام وي د فساد وکنت من المفسدین او ته فساد ولو کې شامل وي دا چاته جواب دا فرعون ته چې هغه پوره یو نظام چلولو مصر کې فالیوم ورسره بله خبره فالیوم نن زه تا نو نجی کا تا به زه بچ کوم ببدنکا د تا بدن به بچ کوم تا نه بچ کوم د تا بدن بچت کوم بچ کوم به دی لتکون د دې پاره چې ته شامل شي لمن خلفک آیا ورستو خلکو د پاره یوې نشانې د پاره یوه نشانۍ د پاره بدن به دی بچ وي تا به د تا بدن به بچ کوم او د دې پاره بچ کوم لمن خلفک آیا چې بعد کې خلک چې دي هغو ته یو عبرت میلاو شي یو نشاني میلاو وي دا نن هم موجود ده ډېرې مودې بعد د ده را لاش چې دا یو ځای کې میلاو شوی و چې هغې ته اوس هم یایي چې جبل فرعون دا په مصر کې سینه سره ده و هغه ځای کې یوه بله ګرمه و ګرم اوبو چشمه د هغه د ده په نامې باندې مشهور چې دا هغه ځای و چې دلته کې به د فرعون انا جانه وه او دغه ځای کې د فرعون لاس چې د هغه پروت و هغه نن هم خستر شوی ده او یو په سن 1907 کې یو د انګریز راغلی او د هغه باندې تجربه کړې وه چې دا هغه لاش دا که نه ده دا قاهره په عجایبګر کې اوس هم پروت ده په مصر کې مصر قاهره عجایبګر کې خلک چې ګوري لہذا دې باندې دا فیصله شوي دي هغه ټسټونه شوي دي هغه هر څه شوي دي نو ټول غد دې ته رسېدلي چې دا مغه فرعون ده چې کم په سمندر کې غرق و نو دلته الله تعالی هغه طرف ته اشاره کوي چې زه به د تا بچ کوم خو د تا بدن به بچ کوم فالیوم نن به زه د تا نو نجیک ببدنک تا بدن به بچ کوم لتکون لمن خلفک آیا چې بعد ولې خلکو ته عبرت وي یو نشانی وي د تا و ان کثیر من الناس مگر حقیقت دا ده چې دی باوجود کثیر خلک داسې دي عن آیاتنا لغافلون چې د ما نشانیو نه هغه خلک غافل دي مطلب دا ده چې نشانۍ ګوري خو بیا د هغوی سترګې نه کولویږي دا ټول نظام د شی ګوري خو د هغوی سترګې او غوږونه نه کولویږي هغه بیا هم په غفلت کې وي الله د دغه غفلت نه موږ به حیثیت فرد او به حیثیت اجتماعي نظام چې دا اجتماعي موږ د الله د دغه نه اجتماعیت سره راوبسي او الله دې موږ ته د حق نظام قبول کړي د حق باندې تلنې توفیق دی الله موږ ته راکړي الله دې موږ ته د دې توفیق راکړي او د رب کریم دنیا بر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کړي او د کار خیر کې موږ ټولو ته خپل حصې چونې توفیق راکړي رب کریم کشمیر او فلسطین ته ازادي نصیب کې په ملک امن راولي رب کریم د ټولو چې ته کې مسلمانانو من تکلیفات ته مدد وکړي رب کریم ته مدد وکړي رب کریم امریکا او اسرائیل او داسې د کفر تمام منصوبې ناکام او نامراد کې رب کریم مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کې رب کریم د ملک مشت اسلامی نظام کا نصیب کې رب کریم موږ ته اتحاد او اتفاق نه امن رته نصیب کې رب کریم خوشحالي رته نصیب کې سکون رته نصیب کې رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي بېروزګارو ته روزګار ورکړي چا روزګار د ټول ته روزګار کې برکت واچوي رب کریم بې اولادو ته اولاد ورکړي چا اولاد د ټول اولاد نیک او صالح وګرځوي رب کریم
چا نور حجتونه پر راکې چا باندې قرضونه اعلان کې رب کریم ته رحیم کریم موږ څومره عزیزان مور پلار رشتہ دران د دنیا نه رخصت ټولو قبرونه د خپل نور نمونه ورکړي هغوی ته مغفرت نصیب کړي جنت ته بغیشو نه بغیچې ورته جوړې کړي رب کریم موږ ته مرګ پورې اطاعت نصیب کړي مرګ وخت موږ ته ایمان نصیب کړي مرګ د بعد موږ باندې رحم کړي آخرت تکلیفاتو نه وساتي حساب کتاب سختۍ نه وساتي نبی کریم صلی